محترم السامعین د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دے یأتی علی الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أم من الحلال أم من الحرام رواه البخاری او کما قال علیه الصلاۃ والسلام. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه حدیث مبارک کې ارشاد فرمای چې زما په امت باندې داسې یوه زمانه راتلونکې ده چې هغوی به مال ګټي، کاروبار تجارت لین دین به کوي، خو دغه سوچ به نه کوي چې آیا دغه کاروبار زما او دغه پیسې ګټل زما دا په حلال طریقې سره زه ګټم او که په حرامي طریقې سره. احمد له حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کړی دی چې هغه ارشاد وفرمایل چې یو سړی ځان ته جامې په څه قیمت باندې واخلي او په دغه قیمت کې صرف فقط 1 روپۍ د حرام وي، نو تر څو پورې چې دغه جامې دغه انسان په تن باندې وي الله تبارک وتعالی دغه انسان مز نه قبلوي، دغه انسان عبادت الله تعالی نه قبلوي. که موږ تاسو په معاشره کې وګورو، موږ مز او دس الحمدلله کوو، موږ روجیم نیسو، خو لیکن موږ دې ته نه ګورو چې آیا موږ پر خپله ګېډو کې حلال مال وراچولی دی او که حرام مال مو اچولی دی، آیا موږ په خپل دې جسم باندې دغه کپړه په حرامو مال باندې اخیستې ده او که په حلالو مال باندې مو اخیستې ده. بیا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ 2 ګوتې راویشتې او په خپله غوږونو کې دننه کړلې او ارشاد وفرمیل که چیرې دغه حدیث ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه نوي اورېدلی نو الله تبارک وتعالی دې دا دواړه غوږونه زما کاڼه کړي.